سالوی کرم نوازی دا ایمان والا دی جوڑ کرے. او دویم نمبر اللہ پاک منگو تاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتین پیدا کرے. رسول اللہ مبارک دا اللہ رب العزت امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ستاسو او زمن پیغمبر گرزولے دے. رسول اللہ مبارک میں فرمائی انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. اللہ پاک تاسو دا انبیاء پا انبیاء کی زستاسو پہ حصہ گرزولے ما ستاسو پہ حصہ کے گرزولے ما او پا امتون کے اللہ زستاسو چکم دے تاسو زما گرزولے. انا حظکم من الانبیاء پا انبیاء کی زستاسو پا برخہ باندے اللہ دور کرے ما ستاسو پا برخہ کے ذرا سیدلے ما او امتون کی اللہ رب العزت زما دا پارا تاسو منتخب کریے. او دریم خبر دا چې الله رب العزت منگو تاسو تا کم کتاب را کرے ستاسو او زمن کتاب دا آلہ پیغمبر آلہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ کم کتاب ور کرے اگر قرآن مقدس دے. او بے پیغمبر تا اللہ فرمائی بلغ ما انزل الیک پیغمبر طالب کتاب در کون دا کتاب بتخل کو ترسے. رسول اللہ مبارک میں پکوہ صفا باندے ادرے دا آواز کی لبست فیکم عمرہ پتاسو کی میں زندگی تی رکڑا کیف وجدتمونی سرنگی بے مندلما قالوا جربناکا غیر مرت فما وجدنا فیک الا صدقا. اے دا اللہ پیغمبرہ اے دا اللہ محبوبہ پتا بانی منگ تجربی اکرلے اور پتا کی منگ دا رشتیونا علاوہ بل سبے نمون کرے. دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکل اللہ رب العزت قرآن ورکو او ورتوی وانذر عشیرتک الاقربین پلوان درا نبی روا نو رسول اللہ مبارک چکل پس کوہ صفا و نظام خلق توخل اے خلق عزت اس پسند کیا رہا اے خلقو پتاسو کی میں زندگی تی رکڑا غلو کے پتاسو کی رلوی شما زوانی میں پتاسو کی تی رکڑا راتو سنگ تخکارم خلق یو آواز ہوئے لے اے دا اللہ محبوبہ ترشتی نے تا صادقی تا امینی و چکل رسول اللہ مبارک خلق تو ہوئے لے اے خلقو زتاسو دا خیر طرف ترا بلما یو دعوت دل در کوما تاسو دا جہنم نا دا بچاو طرف ترا بلما چی تاسو دا جہنم نا بچے نو آغا خلق پر رسول اللہ مبارک پسی کانے روان استو کانے را گسکن کے سوکو ابو لحب دا رسول اللہ مبارک تر دے او پر رسول اللہ مبارک بندی گزار کو. دا جملی پوئینو کی دیر آسانی دی ما اویلے تاسو آوری دی پا اوریدو کم آسانی پوئینو کم آسانی خو لگ دا تخیل دنیا تلاش ہے لگ دا خیالات دنیا تلاش ہے لگ دا خپل ضمیر چکم نے کور طرف تا بوزا ستا پا کور کیو بچے دا اگا بچے پتا نہیں رگرانا دا اگا بچے بانے تڑی رگرانی اگی بچے تا پتاو لگی دلا چی زما پلار پدی لار را تیری دا او دی لار بانے زما پلار تندس پڑ لے دے رشقی وہاں لے دے موٹر سیکل وہاں لے دے پلار چی را پریوتے نے دا لور چی پتا نہیں رمائنہ دا او پدی لور بانے تڑی رمائنے چستا دی لور تا پتاو لگے دلا رات ہوا ہے چستا دا بچے با پدی لار کسو کی رامن دے سنگوئی ستا دا لور با پدی کسو کی لکا دلی ونو رامن دے وئی دک کرنگے سمئی در مندو استا اب بچائی دا فاطمہ تا نرسی او تا محمد رسول اللہ تا نرسی. اللہ پاک پدی کائنات کی دا یو جوڑا پیدا کری دا چلور فاطمہ دا پلار محمد رسول اللہ دے نپ کائنات کی دا محمد رسول اللہ پشانتے پلار شترے او نپ دی طول کائنات کی دا محمد رسول اللہ دا بچے پشانتے بچے حضرت فاطمہ شترے. دا غلور تا چی پتہ لگی دلی دا لور بزمائی زدکون دا سمرا پمنڈا باندھ را دلی دی لور بسمرا کرکی والی دی لور بسمرا جڑا کری او بے مکل رسول اللہ سورلی تشریف فرمانے چامی رسول اللہ دا سورلی نرا غرزولے دے او دا رسول اللہ مبارک چہرہ پا خاورو ککڑا شوی دا اگا چہرہ چی اللہ پہ قسم پڑلے والضحا واللیل اذا سجا دا مبارک چہرہ چی پا خاورو ککڑا شوی دا وینو کی آسان دا اوریدو کی آسان دا قرآتوے چی فاطمہ بد مکی پدی کسو کی منڈا سنگواری دا چی دی خپل پلار نراج سیدلا اوے دا محمد رسول اللہ میں بیت اللہ تا مخامت پر سیدوانے پروکتے او دا رسول اللہ پر شابان خلق کو گن کی خیدے دا نور فاطمہ تا پتہ لکی دلی دا فاطمہ وسمر پر مندر آگلی دی پلا اوے دا رسول اللہ بچے دا ابو لحب دا زوی پر نکاح کی دا رانے ورطو استا لور تا طلاق ستا لور تا طلاق ستا لور تا طلاق او دا غین بعد دا رسول اللہ پر چہرہ لاری تکللے
اوس دا جملې په ویلو کې ډېرې اسانې دي، په ویلو کې ډېرې اسانې دي، په اورېدو کې ډېرې اسانې دي، خو لږ شانتې ذهن ته بوځه چې دې پلار ته دا پته لګېدلي چې زما لور ده او زما د لور کور لا جوړ شوی نه دی چې وران شو، زما د لور د سر نه لوپټه ولوېدله، زما د لور د سر لوپټه وشلېدله، زما د لور د سر نه چې کوم دی چت لاړی، زما لور چې کوم دی برناقه بیسو قصوره بیسو جرمه طلاقه شوه. زما عزتمندو چې په دې پلار بس تېر شي او بیا دغه ظالم د رسول الله په چهره لاړې ټوکړلې، نو دې پلار به ویلي چې ما لور ته مې طلاق ورکړی دی، زما د لور څه قصور دی، ما باندې دې لاړې وټوکړلې، ټیک ده زه مې برداشت کړمه، خو راته ووایه چې زما د لور قصور څه دی. او دې لور ته چې پته لګېدلي چې ما ته طلاق میلاو شو، بی جرمه بی قصوره بی خطا بی گناه بی صد عذره، او بیا زما عزتمندو دې لور ته چې پته لګېدلي چې طلاق هم راله خاوند راکړو او بیا مې د پلار په مخ لاړې توکلي، دې لور به څنګه کرکې والي چې ای ظالمه ماله به دې طلاق راکړی وی، خیر دی خو په هغه چهره به دې لاړې وتوکلي چې د کومې چهرې دپاره الله دا کائنات سجو کړی دی. هغه د محمد رسول الله مبارکه چهره چې د کائنات ذره ذره پې مینه ده، هغه چهره چې د اسمان پرشتي د هغې دیدار له راځي، هغه چهره چې د ځنګل ځناور پې مین دي، هغه چهره چې ونې او بوټي پې مین دي، هغه چهره چې نور او سپوږمۍ پې مین ده، هغه چهره چې جبریل د هغې چهرې دیدار له راځي، هغه چهره چې زما عزتمندو د دې کائنات د شهزاده چهره ده. زما عزتمندو د پلار به څه ویلي، زما عزتمندو چې لور له به دې طلاق نه ورکوله، خیر کو زما په مخ دې لاړې توکلې، خو لور به څه ویلې چې ماله به یې طلاق راکړی خو زما نه پلار په مخ به دې لاړې نه توکلې. څومره به مې رسول الله درد برداشت کړی. دغه قرآن چې دا کوم قرآن نن تاسو په دې تراو کې واورېدو، نن تاسو د دې استادانو د دې مدرسې د طالبان نه واورېدو، ای خلکو دا قرآن د قیامت په ورځ د الله په دربار کې جګړه کوي. القرآن حجة لك او عليك، دا قرآن بیا د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ستا خلاف شکایتي وي، یا مستا دپاره جګړه کوي، یا مستا خلاف لګي، د الله په دربار کې به جګړه کوي. الله ته د دې بني آدم نه تپوس وکړه، الله ته د آدم د دې بچي نه تپوس وکړه چې ستا په کوټه کې نن موږ او تاسو دا ټول ناست یو، یو سړی پکې موږ کې شته چې هغه دا وایي ما کوټه سجاوله، دا مې د واده کوټه ده، دا مې د زوی د واده کوټه ده، دا زما کوټه ده، په دې کوټه کې به زما عزتمندو موږ او تاسو چې کله کور ته لاړ شو د خپل کوټه باندې نظر واچوه، دا کوټه کې د سنگار میز ځای شته، په دې کوټه کې د سوچه لوښو ځای شته، په دې کوټه کې د اډوکو د لوښو ځای شته، په دې کوټه کې چې کوم دی د سټلو د لوښو ځای شته، په دې کوټه کې د زما عزتمندو د بالټي د ایښودو ځای شته، په دې کوټه کې زما عزتمندو د المارۍ د کېښودو ځای شته، په دې کوټه کې د کپړې د کېښودو ځای شته، په دې کوټه کې د یو پي ایس د کېښودو ځای شته، په دې کوټه کې د بیټرۍ د کېښودو ځای شته، په دې کوټه کې د بلب ځای شته، په دې کوټه کې د پکي ځای شته، په دې کې د ډبل بیډ ځای شته، په دې کې د صوفې ځای شته، په دې کې د ګلدستې ځای شته. ځای رښتې ووایې زمونږ په کوټه کې چېرته چا یو ځای جوړ کړی چې دلته به قرآن پروت وي، زما په دې کوټه کې به دا د قرآن ځای دی، دلته به قرآن پروت وي. چا دا سوچ کړی؟ او نن چې لاړ شو موږ او تاسو وګورئ زمونږ او ستاسو په کورونو کې چې د ټول نه مظلوم کوم څیز پروت دی هغه قرآن مقدس دی. تاسو وګورئ کالو سم چې په ګرد غبار کې ډوب پروت دی، دا قرآن دی. دا قرآن به د قیامت کې د الله نه تپوس کې ای زما ربه د دې بني آدم نه خو لږ تپوس وکړه. تا سره د موبایل د کتو ټایم شته، تا سره چې کوم دی په ټکي د بوډ کولو ټایم شته، تا سره د بخر ټایم شته، تا سره چې کوم دی په بازار کې د ګرځېدو ټایم شته، تا سره د کرکټ ټایم شته، د لډو ټایم در سره شته، د تاش کولو ټایم در سره شته، تا سره په بازار کې د چغو وهلو ټایم شته. راته ووایې مال دې څومره ټایم راکړی؟ زه خو د خدای کلام یم، او هغه کلام چې دنیا نه وه آباده، الله په خپله د کوم کتاب تلاوت کړی قرآن مقدس دی. کله چې فرشتو واورېدو نو فرشتو ویل مبارک دی هغه خلک چې چاته به الله د کتاب ورکړي، د قرآن ورکړي. او کله چې فرشتو واورېدو نو فرشتو ویلې مبارک دي هغه ژبې چې په کومو ژبو به د قرآن تلاوت کېږي، مبارک دي هغه سینې چې کومې سینو کې به د قرآن الله محفوظ ساتي. اے مسلمانانو دنیا چې آباد شولا نزول د قرآن کېده، الله رب العزت حضرت ابی بن کعب رسول الله مبارک ته وایي لاړ شه حضرت ابی بن کعب ته وایي چې د قرآن تلاوت وکړه. د هغه تلاوت ته م اورم اورمه. حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ته رسول الله راغلی ورته وایي ما ته د قرآن تلاوت واوروه. ورته وایي د الله محبوبه دا قرآن خو په تا نازل شوی دی، زه څنګه تا ته د قرآن تلاوت واورم؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي ما ته الله وایي چې حضرت ابی ته ووایي چې د قرآن تلاوت وکړه.
نه حضرت ابی ابن کعب وی اے الله محبوبا الله زما نوم اغسته او الله ستا نوم اغسته دی. حضرت ابی ابن کعب سترګې د اوپر نه کې شو په جړا شو الله زما نوم اغسته الله زما نوم اغسته او ستا نوم الله اغسته. او چې دنیا رنگ شي جنت کې چې الله پاک په جنتینو ته ملمسته کوي په ملمسته کې به جنتینو باندې د کب کلیجی خوري. زما عزت مندو جنت کې به الله رب العزت دی بنیادم تقدیدار ورکی خپل او زما عزت مندو جنت کې و نهر ده هغه نهر سونه ده ون سره لاندې بیبین دي الله پاک په دی ون د زما عزت مندو په جنت کې هوا روانو زی او د جنت د دیونو د اسانګي بخوزي په دې سره به یو سرناک आवाज پیدا شي چې کله دا आवाज خلق ووري الله ناشنا आवाज ده الله دې دینه تخستوارو یا الله د دینم خستشتا او د دینم خستشتا هغه سدي الله به د جنت دی حور تو استاسو به आवाजي وري تو استاب سازي आवाज او ساز یو ځای شو الله ناشنا आवाज ده الله د دینم تخستوارو یا الله د دینم خستشتا او د دینم خستشتا هغه سدي الله به حضرت داوود علیہ السلام تو راشه تواروا حضرت داود علیہ السلام بلګی چې د زبور تلاوت به شروع کی حضرت داود علیہ السلام چې به تلاوت د زبور کو د ځنګل زناور براتل گیر چا پیره به کې ناستل مارغانو به سورې کو او زما عزت مند علما وی حضرت داود علیہ السلام چې به تلاوت کو نو به مرته ودرېدلې غرونه وسټالې وهله هغه داود علیہ السلام تبع الله استاب आवाजي ونه تو استاب سازي بيبينو تبع استاب سب اندازي ساز आवाज انداز یو دی شو الله ناشنا आवाज او ساز الله دې ته خستوارو یا الله د دینم خستشتا او د دینم خستشتا هغه سری الله پاک بخپل محبوب ته आवाज وکي محمد رسول الله ته زما حبيبا اے محبوب راشا تم تلاوت وکا چې کله رسول الله مبارک شروع کی زما عزت مند د جنت حور علمان محمد خوش شي الله ناشنا आवाज الله د دینم ته خستوارو یا الله د دینم خستشتا او د دینم خستشتا هغه سری کما یلیق بشانه څنګه د الله د شان سره مناسب ده الله په خپل د قران کریم تلاوت شروع دنیا نو آبادا الله د قران تلاوت کو دنیا آباد شوا الله غختل چې د قران تلاوت ورما او زما عزت مند دنیا چړنګ شي جنت کې چې به الله د خپل ملمنو ته کوم کلام تلاوت کوي الله په خپل څنګه د الله د شان مناسب ده هغه به قران مقدس وي دا قران کریم دی د دې تلاوت پرشتي نشي کوله ما تا غوندي خلک کوله شي منګو تاسو باندې د الله احسان دی هغه کلام چې د الله د ذات بنوته کلام دی پرشتي نشي ویلې صرف جبريل امین ته الله دا خاصیت ورکړي چې د قران تلاوت کول شي زما عزت مند نو پرشتي د قران تلاوت نشي کولای خو چې کله یو ګناګار بنده د الله د قران تلاوت کوي د اسمان پرشتي راځي د پدې شوند باندې خپل شوند لګي د قران کریم د تلاوت په وخت کې د دې بنیادن د خلینو چې کوم نور او کوم رڼا او کوم خیر او برکت راځي چې دا مونږ ته ملاو شي نو دا پرشتي راشي د بنیادن په دې خپل باندې چې کوم دې سکی نه خپل خپل کوي تاسو ته پته شته چې رسول الله مبارک فرمایي چې کله جمعه ته راځي نو د جمعه ته چې راځي وګه مخوره پیس مخوره چې ستاسو د خلینو بوی سي ولی دا د پرشتو ماحول دی ستاسو د دې خلینو چې دا کم بوی سي پرشتي په دې باندې خله لګي زما عزت مندو دغه وخت کې د پرشتو ته تکلیف نه دی چې کم دی او تختی لاړ شي روش په لاړ شي دې د وجنا زما عزت مندو عاصم کوفی رحمه الله دی دا کوم قرات چې موږ تاسو کو دا قرات د عاصم کوفی رحمه الله دی دا عاصم کوفی رحمه الله زما عزت مندو د قران کریم تلاوت کو ډیر په محبت باندې وکاو ډیر په مینه سره وکاو یو وار زما عزت مندو د رسول الله دیدار نصیب شو رسول الله مبارک ورته عاصم ته د قران تلاوت ډیر په مینه په محبت باندې کې زما داړو کوړي چې ستا د خلق کول کما د په خپل باندې رسول الله شونډې کې خودلې زما عزت مند چې کله به جمعه تراله جمعه کې به خوشبوئی فرش ملا خلق ورته کومه خوشبوئی استعماله خوشبو خو نه استعماله خو کومه استعمالو ما استعماله خو کومه استعماله راسره چې تراشي جمعه ته خوشبوئی راشي ودا خوب ورته بیان کو چې ما ته رسول الله مبارک په خوب کې وي ته قرآن تلاوت کې او دا قرآن تلاوت ډیر په مینه او په محبت باندې کې زما داړو غواړي چې ستا د خلق کول کما رسول الله چې د خپل شونډې زما د شونډو سره ولګولې دا غینه بعد زما د دخلینه خوشبوئی روانه ده دا د حضور مبارک د شونډو هغه برکت دی اے مسلمانانو ورونو دا قرآن د الله کتاب دی دا الله اخیری کتاب دی د قرآن نه بعد بل کتاب نشته نو دا به د قیامت پر د الله په دربار کې جګړه کوي خدایا ستا دی بنیادم زما د خاطر شپو ګدا کړي وا الله شپې خاطر کړي وا خدای زما روا غستما زما تلاوت وکاو الله نن دا بندا د جهنم نه بچ کې جنت ته بوس دا به د الله په دربار کې د جګړه منلې کی سپارښت ود د قبليږي
دې د وجنا زمې عزتمند موږ او تاسو باندې الله کرم کړي احسان کړي دی چې الله د قران کریم د اورېدو توفیق را نصیب کړي. زمې عزتمند زمنګ په دې اکابرینو کې مختلف علما او مختلف واقعات ذکر کړي. منظور احمد نعمانی سے زمنګ په دې اکابرو کې یو سړی تیر شوی دا وی یو سړی زما د محلي هغه وفات شو چې وفات شو جنازه ما وکړه قبر تم ما کوس کو لک سات بعد چې کوم نه ما ته پته ولګېدله چې زما په دې جیب کې ډېر اهم کاغذات پراته اره نه پریوتي وې زه ورکوش لاړم دیوانه سامو ته چې دا قبر خو جوړ شوی دی او په تاسو اجازه دي دا کاغذونه ډېر ضروري دي زه به دا قبر کولاو کما هغوی اجازه راکړو چې لاړم قبر مې کولاو کو تړه مې رالرې کړه یا اوس په دې سات موږ په قبر کې کېښوده او یا چې کوم دی دا ټول قبر یې ګلې ګلزار دی ګلونه دي خوشبويي ده زه لاړم د دې خلکو نه مې تپوس کو چې دلته څه عمل رئیس عملی نو بس هذا مسلمان موږ وکاو قران یې ویل خو قران سره محبت قران به رواغه سره ته به ګرځول الله داب کا چې سوي دي رښتیا دی ویلي خدای دا چې د سوي دي رښتیا دی ویلي دي الله اتا چې سوي دي رښتیا دی خدای د قران د محبت د برکت الله رب العزت هغه ته د قبر خسته زمون په هندستان کې عالم تیر شوی دا سمې عزت مندو د چې کوم نه په سعودي کې انتقال وشو قبرستان کې دفن کو الته سو وخت چې کوم نه په بدن باندې یو کیمیکل واچي مثلا قبر به ختمي ندی سړی په قبر باندې په بدن باندې کیمیکل واچو چې سونه د پس په وکتل بدن به روپ پروت به چې کوم نه سونه د پس په وکته کیمیکل به واچو دا بدن روح ثابت سالمو چاته پوسو کو دسو د قران کریم سره محبت د قران کریم د محبت د برکت د دې قبر ته چې کوم دې زمې عزت مندو د دې بدن ته نقصان نشي رسول علماء لیکي چې کوم سره د قران سره محبت ساتي د قران حافظ دی د قران تلاوت کوونکی دی زمکه چې کوم دی د بدن خوري نشي الله رب العزت دې قسمه کې توي ته زما د دې بنده د بدن نه خوري دا ورته خدای څنګه اخرما ستا کلام د پسینه کې پروت دی څنګه اخرما نه د قران کریم برکت دی زمونږ تاسو زمې عزتمند په دې هندستان کې یو هندو د بچ کوم دی پریس کار کو دا چپی به کولا نو د بچ کوم نه کله قران چاپ کو نو مسلمانان به ولني ولي مزدوران به مسلمانان او کله چې به قران چاپ کو اکم پلیټ باندې چې بس صحیح وا هغه به خپل صفا ستر وینځه او به هغه وګواغستري په ګنگا کې به لاو کولې زمې عزتمند دا څنګه چې کله ناسړې وفات شو نو اندوان ویل چې دا خو هندو دی اندوان خپل مړ سوځي د تبه چې کوم نه اور ورته کو دا بس مې عزتمند ثابت سالم د اور نقصان نه ورکاو د بدن جنگیر چاندیر ارس مو سوځیدل خو د بدن ته اور سنه ویلې خلکو معلومات کو زمې عزتمند دی خو هندو دا خو مسلمان شمه نه ده دا خبره یقیني ده خو چون کې د قران کریم سره محبت د قران قدر کړي الله دنیا ته خودلا چې د دې انسان دا بدن بچ کوم نه دنیا کې اور نقصان بنور کوي زمې عزتمند داس یو اندمه خزوا او پټه مسلمان شوا قران سے محبت زمې عزتمند کله چې د دنیا نه لاړه چاته پته نو چې دا مسلمان د کو اندو ودا زمې عزتمند اندوان ویل دا خو اندو ودا د اندوان پلار اندو دي موري اندو ودا دا خو واده شوی د اندوان په کور کې دا زمې عزتمند چې کله دا هغه زمې عزتمند او ورته کو بدن تا او نقصان نه رسي معلومات کو وې د تلاشي و نستلا ندی په کور کې په الماری کې قران پروت ته خلق ویل دا قران نه اندوان په فیصلو کې دا مسلمانان لور کې جنازې کې دا مسلمان و د قران کریم محبت دا سړی جنت ته بوزي دې د وجنا تاسو ته موږ درخواست کو خپل بچو ته دین اوخایې خپل بچو ته دین اوخایې قسم نه په داسې دور کې دا علما لګېلي د دین خدمت کوي چې غیر چاپیرا د علماو زندګۍ دا سمې ځکه ډېری مشکل سره مخامخ دي ډېر مشکل سره دا علما مخامخ دي دا علما په ډېر تکلیفونو په مشقتونو باندې دا مدرسې آباد ساتي دا جمعات او دا منبر او محراب دای چې آباد ساتلې دې په شاته ډېر مهنت ته دې په شاته ډېر خواري ده چې چرتزم دینزم اشتمخ کرا تخلق وي ملسه مونږ لټه مراګه او چې کله د مدرسې خبر راشي نو موږ په خپل علاقې کې چې چرتلان شو اے مدرسې لمزه اغستره موږ ته خپل خلک هم تندیرا گونجي نن دلته یو جمعات کې چاندا کول تاسو پرې دې اخوال جمعات کې چاندا کول پرې خپل محله کې او د دې خپل محله یو سړی لګي چې ګوډه زغالم ما چې خدای سچ شي ما دې لکه ویلې چې خدایا زمونږ څه جرم کړی دی څه قصور هم کړی دی څه خطا هم کړی دا څه ګناه هم کړی دا څه غلطي رانه شوې ده چې سړی د جومات نه روان شو او ګوره د پیزاره پورې راځي او ګوره باندې دا زموږ عزتمندو دا خبره برداشت کول دا ډېر مشکل کار دی خدا مونږ برداشت کړلی
دا سخت دا تکلیفونه دا برداشت شو. نن چې ستاسو د یو یو په کور کې نه لس حافظان دي زما عزتمندو تاسو چرته کتل چې دا حافظان څنګه پیدا شو؟ نن ستاسو په حجرو کې هم ختمونه شروع دي. وختي مې دلته یو ملګري ته ویلې د دې مدرسې تعلیم دی د الف با تا، ما ورته ویل که ختم کې نه ښکاري اوس هغې ما حجره کې ختم شروع کړی. دلته سپارې نه میلاویږي، په خپل حجرو کې ختمونه کوي. ستا یو طرف ته ختم شروع، ستا بل طرف ته ختم شروع، ستا بل طرف ته ختم شروع. دلته د خپلې مدرسې طالبانو ته چې کوم دی ځای نه میلاویږي، څوک په یو ځای کې ختم کوي، څوک په بل ځای کې ختم کوي. دا تاسو ته پته شته چې دا دومره ستاسو په دې محله کې زه ورته دا ووایم چې الحمدلله چې په دې ټوله تحصیل شب قدر کې چې دومره محلې لکه دا ستاسو محله چې ده دومره حافظان به په یو ځای کې پرېږدي. یعنې وګورئ، زه درته چیلنج در کوم، لاړ شئ تاسو د شب قدر دا ګوټ ګوټ وګورئ. دومره محله چې د هغه ځای نه راځي د دې ځای نه چې ټول ټال د دې ټولې محلې چې ویې ګوري په دې کې 40-50 کور ته نشي برابرولی، چې د 50 کورو محلې او په دې محله کې چې کوم نه 40 کسان د خپلې محلې حافظان موجود دي. دا لږ نعمت دی د الله، دا ورکوټې نعمت دی. د دې تاسو پته نه لګي چې د چا سترګې هغه د سترګو په قدر څه پوهېږي، چې د چا سترګې نشته د هغوی نه تپوس وکړه. په دې محله کې تاسو کې جنکۍ عالمان نشته، ستاسو کې چې کوم دی جنکۍ عالمان نشته، تاسو کې دلته چې کوم دی علما پیدا شو، مفتین پیدا شو. د دې مفتی صاحب د دغه مولوي صاحب د دې رزلټ وګوره، د دې مدرسې د الف با تا ماشوم بچی دی. دا څه شی دی؟ دا د الله احسان دی. خو چرته هم کتلی زه کله ناکله به خلکو ته وایم اوس کوم دی د امرتانو باغ دی یا د مالټو باغ دی، موږ د دې ځای نه روان شو، هلکه مالټې را رسېدلي، راځئ چې لاړ شو. هلکه د امونو باغ دی، راځئ امونو باغ ته به لاړ شو. امونه به پکې وخورو، تازه امونه دي، خواږه امونه دي، مزیدار دي، ذایقهدار دي. هلته یې وخورو، ټیک ټاک یې هم جوړې کړو ورسره، مزې هم ترې والو، خوند هم ترې والو، ګپ شپ یې پرې ولګو. خو چا دا تپوس هم کړی چې دا کم بوټي میوه نیولې ده چې دې بوټي به څومره ګزارونه خوړلي، دې به د ماشومانو کاڼي هم برداشت کړي، دې باندې به ګلۍ هم ورېدلي، دی به سخت ګرمي هم برداشت کړي، دی به سخت یخني هم برداشت کړي، دی باد او باران هم برداشت کړي، دی زول او طوفان هم برداشت کړي، دی د خپل جدایي هم برداشت کړي، دی د کودالي گزار هم خوړلی، دی چې کوم نه تبر گزار هم خوړلی، د ده نه څانګه هم کټ شوې ده، یو طرف ته بل طرف ته کټۍ هم تې شوې ده. زما عزتمندو دا په باد او باران کې کله به پې ګلۍ ورېدله، د یو طرف نه ګلۍ خوړلې، کله د بل طرفه ګلۍ خوړلې، کله تبر خوړلی دی، کله کوداله برداشت کړې ده، کله ګرمي برداشت کړې، کله یخني برداشت کړې، کله تنده برداشت کړې، کله زما عزتمندو د دې چې کوم دی د چپو د هوا چپو یو طرف ته وړې، کله بل طرف ته وړې، کله د چپو چې کوم دی څانګو یو طرف ته وړې، کله بل طرف ته، کله ته یو خاښ مات شوی، کله بل خاښ مات شوی دی. دقه رنګې دا علما دي. دا علما دا کله چې کوم دی د خلکو په کنځلو باندې خلکو ورته کنځل کړي دي، خلکو کاڼي برداشت کړي، کله ناپوهه خلکو دا ماشومان خو نه پوهېږي، دي کې زما عزتمندو کاڼي راوالي په میوې ګزار کوي، کله یو ځای لګېدلی، کله بل ځای لګېدلی، میوې دانه چې لګي چېرته کله ناکله ولګي، او چې هم لګي میوه هم د هغې شي، لاندې چې راوځي هغه میوه چاودي هم وي. خو زما عزتمندو دا کاڼي چې کوم دی دې چې کوم دی د تنې دا کاڼي برداشت کړی، دا تنې دا کاڼي برداشت کړی، کله د ناپوهې خلکو کاڼو برداشت کړي دي. څوک یو خبره کوي، څوک بله خبره کوي، څوک د یو طرفه ګزار، څوک د بل طرفه ګزار، کله تبر برداشت کړی، کله خپلو چې کوم دی رټلی، کله پردو رټلی دی، کله زما عزتمندو لږه به راغلی، کله تنده راغلی ده. نو دې باغ چې دا میوه نیوله دا ډېر قربانو سره دې میوه ته رارسېدلی. دې د وجې نه تاسو ته موږ درخواست کوو، ما تاسو ته بله جمعه ویلي چې داسې حالاتو کې چې د الله په ذات مې قسم وي چې مور تاڼه کې ودرېږي او د خپل سکه بچي خلاف FIR درج کوي. څه وایي؟ تاسو ته ما ویلي بله روژې نه مخکې یو تلمه په لاره باندې لکه د دې کوواټ ته تلمه، کوواټ کې پروګرام کوواټ کې بیان له تلمه، زما عزتمندو چې زه په لاره باندې مې د موبایل کې ګوتې والې یو ویډیو راله، هغه ویډیو چا ده؟ یوسف جان ویډیو کړی ده، په اتفاق کې یو تاڼه کې ولاړ دی، څه دپاره ولاړ دی؟ هغه پولیس وال نه تپوس کوي، وایي ته راته دا ووایه چې دا ته ستا په دې ژوند کې چېرته داسې واقعه راغلی لکه دا اوس چې راغلی؟ او ورته وایي نه، زما په ټوله زندګۍ کې چې ما څومره سرویس وکړو دومره داسې واقعه ما چېرته نه لیدلې. واقعه څه ده؟ یو سړی چې د کمې مور نه پیدا دی، هغه مور چې د زما عزتمندو د هغې د خپو لاندې جنت دی، هغه مور چې د جنت دروازه ده، هغه مور چې دا بچی 9 میاشتې په خېټه ساتلی، هغه مور چې د دې بچي په میتیازو کې شپه کړې ده،
هغه مور چې دی بچی تشه او ډکی پر صفا کړی دی، هغه مور چې دی بچی یو طرف ته بل طرف ته بالغ کې خوده، هغه مور چې دی بچی له پي ور کړی دی، هغه مور چې دی بچی په پیدایش تکلیف برداشت کړی دی، هغه مور وی دی بچی میراله مالې په خوراک کې نشنا کړلا او زه پسان نه مپوي شوی به دې زوی زمانہ کمیس کړي کو پرته ګیرا نه لري کو زی بربند کمو زما په عزت باندې لګي شو حمله شروع کړلا اوس په دې حالات کې چې ما په څوک لګي نو زه بسنه ویم چې مړ یو سړی مور نه پریدي چې د خپل مور نه کپڑے لري کوي په خپل کور کې د خپل مور عزت لګي دی غل دی ډاکو دی د خپل مور د عزت په دې ماحول کې چې زموږ علماء پسې خلک نه لګي نو چا پسې بلګي خو به موږ تاسو ته وایي مسلمانانو ورونو راځي د خپل بچو ته دین وخایي بچو ته دین وخایي دا بچي د خپل آخرت ذخیره جوړه کا تاسو ګورئ زمونږ په دې بازار روټه شروع شوې ده موږ په دې سوشل میډیا ګورو زموږ عزتمندو یو دوه قسامان په شمقدر بازار کې هغه دوه قسامان یو سلیم قصاب دی یو غیرت قصاب دی هغه دی حالات چې کوم دی د حکومت پالیسی را ملک ته د حکومت ته فیصله کوي اختیارمن خلک دي واقدار خلک دي زمونږ په وس نه راسي چې موږ ورته وایو چې لکه زمونږ د بار چې کوم موږ سوال کوو جوړه ما خو بس صرف دومره وایو چې را زموږ عزتمند په دې حالاتو کې خلک چې کوم نه لګي الکه پلان کې چل دی ډینګره چل دی اوس نن تاسو ګورئ الکه اجرت قصاب سره د خلک لګا نرمیو چې حکومت دی سره نرمیو کی الکه سلیم قصاب سره لګا نرمیو کوي ندیم قصاب سره نرمیو کوي ولی وی پروژه کې چې کوم نه موږ د صحیح بخاونه پړ دا سمجه ده زموږ عزتمندو ټیک د چې دا دوه کسان دي درې کسان دي واخه خرسي خغه خلک ول ور کوي ګرانه به خرسي او به هم داږي باوجود چې کوم نه ټول خلک وی الکه حکومت له پکار دي چې دی روزه کې سره لګه گزارو کی او زموږ عزتمندو دا حالات دي د بازار میں دا حالت دي چې ثابت بازار کې تاسو ته تکتلی چې چاویل چل کړه پلان کې سره خغه وخدا اوس وجه صدا دا زموږ عزتمندو زموږ اعمال دي دغه اعمال د وجه نه په موږ تاسو باندې فیصله سخت راسي نن چې دا غیر چاپیره افتونه دي تاسو وګورئ یو طرف ته د مسلمان بچي قتلېږي یو طرف ته د مسلمانۍ بچي عزت لوټ کیږي پلار د لور سره چې کوم دې زموږ عزتمندو د لور د عزت غل دی رور د خور د عزت غل جوړ شوی دی په دې ماحول کې هر طرف ته زموږ عزتمندو د ګناه ماحول دی من په ګناه کې مبتلا تاسو په ګناه کې مبتلا زمانم غلطي کیږي تاسو نم غلطي کیږي زم بنیادم ما تاسو بنیادمان یې موږ دا نه وایو په زموږ عزتمندو دا چې موږ تاسو باندې کوم حالات شروع دي په خدای مې قسم مې دا قسم د الله احسان دی چې ما تعالی لاس کې قران راکړي چې قران تلاوت تاسو ګورئ زموږ عزتمندو پرون فرض کې څومره چې کوم دی خلک لګې شو په یو ځای کې کسان چې کوم دی ولګېدل په بل ځای کې ولګېدل نن مې چې کوم دی یو ځای کې قتل یو درې کسان چې کوم دی د جمعات نه بوتل چا او زموږ عزتمندو هغه درې کسان چې کوم دی هغه کې دوه دونه چې کوم دی هغه مړ شو دا هغه بچي چې کوم دی ناست دي دا ماشومان بچي د چغې سوري وي په موږ باندې الله ولې نه خپه کېږي ذکر نه کله ځان سره لګي ما الله یو خزوا هغه به تهجد کول اروجيني ولا الله پنځه وخت مونږ کو خو یو پښو په کمره کې ګیر کړلا او هغه پښو چې کمره کې ګیر کړلا اته لوګو الله سم رشوا خدای ته په دغه تهجد گزار جهنم تواچولا یو ظالم بادشاہ دی یو پمن سپی ولیدو هغه سپی خېله اوساتو الله هغه ظالم بادشاہ دی په دغه سپی باندې معاف کو الله یو بد کردار خزوا او یو سپی چې کوم دی هغه باندې وبوس کړي الله دغه سپی د وجې دغه بد کردار خزه معاف کړه الله دا دی ولي کول ځکه ته پرې سپی خپه کېدلې الله دا دی ولي کول ته پرې پیشو خپه کېدلې الله نو د محمد رسول الله دا امت چې ټوټه ټوټه شو الله دا ماشومان بچی چې چاته چغي وي الله ته کرکی والے الله مین د تکریکی والے الله بوډا پلار د چغي والے الله بوډای مور چغي وي الله تور سری خور می چغي وي الله سری وشکاو الله ته په دې بندګانو نه خپکیږي ته خو د مین دونه زیات محبت کوونکې ذات الله وما تجزا طول خبره وکما ما ته یو آیات مخې ته ودرېږي ولقد کرمنا بني آدم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين دا انسان د خپل اعمال د وجه نخکت لاړې نن الله موږ دومره خپکړې دي چې موږ باندې الله پروا نه ساتي الله ستاسو ما پروا نه ساتي منګ الله خپکړې دا میشت رمضان دا د رحمتونو میشتا لیکن زموږ عزت مند نشته وای زموږ اعمال د رحمت ولدي زموږ کردار د رحمت ولدي زموږ گفتار د رحمت ولدي نه
زمون په کور کې یتیم دی دغه یتیم پروا نه ساتو زمون په کور کې غوند کې غریب دی دا غریب پروا نه ساتو اے امام مسلم رحمه الله وی روایت کې راوړی رسول الله مبارک فرمایي د قیامت ورځ به الله پاک به یو بنی ادم نه تپوس کې تعالی درغلی امت کې ما ته د ابو ضرورت وبره باندې اس کتاره باندې ولنه اس کې الله تا قوت ورکول رزق ته روټي ته محتاج ما روټه وګیو ما تاسو ما خوراک ولنه کو الله خوراک خطا ورکو یو غریب درغلی یو محتاج درغلی که پاغه محتاج باندې تا خوراک کړي وې تا بس هغه سره لیدلې الله پاک د ما تزرو سره ملاويږي الله پاک دا هغه خلق سره ملاويږي چې هغه دردیدلې وي زمای عزت مندو دا دردیدلې امت ته دا دردیدلې امت ته دغه امت رسول الله منغو تاسو خیر وساتو په دې رمضان کې منغو تاسو د یو بل صدر ولې د اخوت د یو بل سره د ایثار د همدردۍ اظهار وکړو او رمضان کې رسول الله مبارک نبی اسلام صفات کې صفت دو کان اجود الناس نبی اسلام په ټول خلقو کې ټول نزيد سخیو خو چې رمضان براله به رسول الله مبارک د تیزی سیلای نه زید سخاوت کو تیزی سیلای نه به زید سخاوت کو دې د وجنا دا د رمضان میش دا د اخوت او ضرور ولې میش دا منګو تاسو په دې کې د خپل چم غوند خیال وساتو د غریب غونډي خیال وساتو او اخیری درخواست کوم نظمنګ استاد پرې مدرسې کې پرې جمعات کې عبد الله شاه دا زمونږ د معشوم الف باتا طالب علم دی نن الحمدلله شپږم درجه ویل کال له وړه دوره ده او دا خبره د ځکه کومه بیمارم دی الله دې ته صحت ورکي الله دې روغ صحت ورکي پدې پوښ دا پدې جمعات کې خدمت هم کوي دور کوټیوالي نه لګي دي د مدرسې خدمت هم کوي زمانم زیات خدمت کوي ځکه نه کله ګورم کنه ځان سره سوچ کوما چې زمونږ دا یو مرګره د اخلاص ته ګورم چې الله رب العزت دې کوم اخلاص ورکړي پدې اخلاص باندې لګي دا منډه کوي د مدرسې خدمت کوي دا قرباني ور کوي دا وخت نه ګوري شپه نه ګوري ورځ نه ګوري عبد الله شاه ډوډۍ ختمه شوې ده طالبان دا نیمه شپې چې کوم نه ترتیب برابرې استادانو مرتټي لګونو کې الک عبد الله چینی نشتا وړي نشتا الک استادانو چې ختم شوې ده پدې پويږي نو دا مهنت کوي خواري کوي دلته تاسو دي بچو سره مهنت کوي دا نن چې دا څومره دا بچي تاسو دلته مخ کې کېدل دلته چې کوم نه ودرېدل پدې مسلمان دي زری خلکو ته شکر وباسئ یو لپ خاور واله خلی ته واچوي الله تاسو مر لوی کرم کو زه په خپل چې کم نه زما دومره حیثیت نشتا لیکن د دې مدرسې د استاد د برکت زما بچي ته په مصلی رسول الله باندې ودرو د رسول الله په مصلی زما بچي ودرول الله دا د څومره لوی احسان ناسا کړ الله څومره لوی کرم دې را سره وکړ الله کم عادت خو خشوي زما الله زما کم عادت خو خشوا الله زما کم عمل دې خوښ شو الله چې ذات نه ونکتل زمانہ کرو ته نه کتلی زما شکل ته نه کتلی الله زما کردار ته نه کتل الله زما گفتار ته نه کتل الله زما قوم قبیله نسب ته نه کتل الله زما کردار ته نه کتل خدای زما ګناہوں باندې پرده واچولا زما بچی دې ځان ته په مصلی باندې ودرو الله د رسول لوی احسان دې رسا الله سمره لوی کرم دی وکم الله زما بچی دې ځان ته ودرو الله زری ځان ته ودرو لما الله سب مسلمان دې زما بچي مخ کې ولاړ دې په شاته ولاړ کاش چې پني موږ تاسو پویدلې کاش چې دې احساس موږ تاسو سره وي چې زما بچي مخ کې ولاړ دې قران وی الله نو په دې جبه باندې چې دا قران تلاوت کیږي الله څومره لوی احسان دې را سره وکړو خدای مال خو الف با تام ناراضي خدای زه خو دې سپاری په نیوم نه پويګم الله ما ته خدام پته نشتا چې دا سپاره خلک څنګه نیسي خدای زما بچي دې ودرو ځان ته الله زما بچي دې ځان ته ودرو الله زما بچي دې د قوم مقتدا جوړ کو الله زما بچي دې رسول الله په مسلمان دې ودرو خدای دا څومره لوی احسان دې را سره وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها خدای زما د نعمتونو کو تاسو شمارل غواړئ او به نشماره دا احسان خدای احسان موږ تاسو سره د مدرسې دي استادان وکړو لئن شکرتم لازیدنکم خدای وی شکر میست نعمت بدل زیاتوم نو تاسو او موږ له پکار دار چې موږ تاسو د استادانو قدردانی زه خو تاسو سره ما کو تاسو ما زبدي چې مو کو خیم شمه زه خو سره ما پدې کوي ما خو سره ارنګ په وخت تیر کو تیرو وې د سره نه تختو دنا لار د تن پریدو کوسړ تن پریدو جمعات د تن پریدو تاسو ویلې تاسو مونږ ته کوم بس خیمو ویلې بدم ویلې هر رنګم برداشت زه خو تاسو سره خو دې مدرسې دا استادان به زمي عزت مندو دا طالبان دا نوجوانان دا الکان دا تاسو او زمونږ د دې بچو چې کوم نه د دې تربيت کوي په کار دا چې موږ تاسو له دوی اکرام کو
دي ته د عزت په نظر ګورو، دي ته چې کوم د قدر په نظر ګورو، نو تاسو او منګه په شریکه باندې د دې اکرام وکړو. اکرام سره چې تاسو د الله څومره وستر کړي. عبد الله شاه بیمار په دې پوهیږي، تاسو ته پته شته؟ ای چاته پته نشته څومره تکلیفونه او په بیماری کې دا ناس دی دلته، او تاسو بچو ته زمونږ دی بچو ته د قرآن ښایي. نو تاسو او منګه په کار دار چې راشو دي استادانو لږ تپوس وکړه، دومره خو راشو دي استاد سره کینو چې مونږ سب څه حالت دي، خالي سب څه حالت دي، چې ته دې طبیعت کېږي او پهله چې راو د دې استاد لږ خوشحالي دم ایسم نه کی ستا په یو پهله چې باندې ایسم نه کېږي، خو د دې استاد دړه نه برته دعا وسی د دې په برکت پستا کور ته دین نادن نه کېږي. نو تاسو او منګه د دې قدردانی وکړو. د قدردانی د دې صورت دا دی چې تاسو او منګه د عزت وکړو، اکرام وکړو. تاسو زمونږ د بچی په مصله باندې ودرول، په خپل ودرېده، نو تاسو او موږ بدل سره تعاون کوو. ما درته ویل په دې پوه شو چې عبدالله شاه سدي ان شاء الله العزیز الله به پوره کوي، چې سستا لګي الله به کوي، چې هر قسمه سختي نرمي دا به الله کوي، پوره کوي به الله. خو تاسو ته دا ویل وختي مې ورته ویلې چې هیڅ چا نه به د خبرې تمه نه ساتي، تمه به صرف د الله د ذات نه کوي، الله پاک به دې هر څه پوره کوي. خو تاسو ته دا وایم چې تاسو به اکرام کوئ، هغه د نه تمه نه کوي، موږ د نه تمه نه کوو. ما در سره 25 کاله تېر کړل، زه په دې 25 کاله کې څوک ویلی شي ما ته نن هم دلته ناست دی، الحمدلله تاسو ټولو سره دې خدای ښه وکړي. که ما ویلی وی چې روژه ماتې راوړه نو ما له به روژه ماتې راته، سپېشل روژه ماتې به راله راته. که غریب ته مې ویلی وی غریب هم راوړه، که مالداره ته مې ویل مالدار هم راوړه. دلته ما له خیرالله هم رالی، ما ته څه شي ته لیکېږي چې راوړه. خیرالله غریب څه شی دی؟ هغه دلته چې کوم دی په دغه ریړه باندې څه کېښودل خرڅ یې کړل، بدغه چې کوم دی ټوله اړي موړي ده. خو ما له رالی مونږ صاحب څه ته یې طبیعت کېږي، حضرت ولي امیر صاحب رالی څه ته یې طبیعت کېږي، څه شی درله راوړل. اوس خو مې ګپ هم لګاو پوه شو، ما ته دومره تکړه نه یې، ته ما دومره تکړه نه یې، عبدالصمد ناست دی ما ته دومره تکړه نه یې، ګپ مې ورسره لګاو په دې پوه شوې، خوشطبیعتي مې ورسره کوله. خو ما ته یې وویلې دا ما ته ویلي دي راوړي دي. عبدالله شاه چې کوم دی د کور نه ترکاري راوړله، روټۍ یې راوړله، طالبانو سره کېناستو، طالبانو راپسې جواب راولېږه. زمونږ دا طالبان خپل هم چې کوم دی سره لږ ډېر پخلی په دې روژه ماتې کې کوي، دې هم راته وویلې. د نورو ملګرو رالی امتیاز به یې رالی، د غریب په کور کې هېڅ هم نشته، دا په خپله غریب دی، 20 قسمه چې کوم دی حالاتو ګیر کړی دی. ما ته څه ته یې طبیعت کېږي، څه ته یې طبیعت کېږي چې راوړم. زه دا نه یم چې تاسو ماله نه راوړئ، نه ماله راوړئ، ماله م راوړې ده، راکړې م هم ده، خو ما ده نه چېرته غوښتې، چېرته د مې درته نه دي ویلي چې ماله راکړئ. ما د نظام دپاره نه غوښتې ده او نه به یې درنه وغواړم. دې دومره موده کې یو سړی ووایي زما سره زما د شاګردانو شاګردان دي، تاسو سره دې خوا کې امامتۍ کوي، د هغوی تنخواګانې وګورئ، زما تنخوا وګورئ. رښتیا وایي د هغوی د یو کس تنخوا زما د 2 میاشتو تنخوا ته رارسي، زما 2 میاشتې تنخوا او د هغوی د 1 میاشت تنخوا. حالانکې زما نه کشران دي، زما د شاګردانو شاګردان وي، خو ما تاسو ته چېرته ویلي چې دا تنخوا لږه ده او ډېره ده، نه مې درته ویلي. که په اختر کې چا څه راکړي په دې پوه شي شکر مې ادا کړی، چې نه دې راکړي تر د اوسه پورې مې چاته ویلي چې لکه سرسایه دې کم خوا وړې ده، سرمن دې کم خوا وړې ده، ته مې ویلي دي؟ نه. جنازه کې کو پیسې هم تقسیم کړي ده، ته مې ویلي چې ماله دې راکړي دې نه دې راکړي؟ نه، نه مې درته ویلي. الحمدلله نه مې درته ویلي. د طالبانو دپاره مې ته هر وخت وینا کړې ده، د دې قرآن د طالبانو دپاره مې ته مخکې هم کړی، اوس هم درته کوم، اوس هم درته وایم چې تاسو به د خپل د دې طالب او زمونږ د دې د ده ګوره سخت کال 9مه درجه ده، د ده یو کتاب دا د 3,400 روپو کتاب دی، د ده شروحات دي، دا به شرح اخلي، د ده په دې کتابونو باندې کم از کم نه د دې وخت کې 30-40 هزار روپۍ خرچه راسي، چې لږه خرچه هم پرې راشي 30-40 هزار روپۍ د دې کتابونو خرچه ده. نو که ستاسو او زمونږ نه دلته چې کوم دی لږ خیر میلاو شي نو ښه نه ده. د دغې دپاره تاسو ته یو دعوت در کومه چې راځئ دا صدقه جاریه ده چې د چا څومره وس کېږي دلته یې راوړئ، دلته یې ورته واچوئ. دا دلته نه، دا ګوره تاسو ته یو خبره کوم، دا د نه زه غواړم او دا د نه زه غواړم. که څوک راته هر څه وایي، څوک راته خیرمار وایي، که چړي راته وایي، که هر څه راته وایي، خو د دې طالبانو دپاره مې مخکې هم درته ویلي، اوس هم درته وایم، د دې طالبانو ضرورتونه دي، د ده څوک هېڅ چې کوم دی نشته، څه وس یې نشته. زه والله چې کوم دی د میاشتې چې لږه ډېرې خرچه ورکړم چې د ده د جیب خرچه پکې کېږي، د موټرسایکل هغه د موټرسایکل خرچه هم داسې ده چې روزانه هلته راځي، د مدرسې دپاره لګي خدمت کوي، هغه ځای ته راځي تګ راتګ روزانه موټرسایکل باندې کوي، د چې کوم دی دغه موټرسایکل خرچه کوي،
اوس چې کوم نه کتابونه اغستل دي نو کو تاسو د کوم مرګري بس کیږي چیرې زبول یو کتاب والا ما یو شرح والله والا ما هغه ما ته وایا غیر دا شرح ولا اغست کوم شي غواړي چې څومره یې بچا هغه تعاون وکړي هر مرګري را پاسه د خپل وس مطابق تعاون وکړي شابه جزاکم الله را پاسه دا کینه را پاسه دا د قران د طالب سره چې کوم د تاسو تعاون دی دا تاسو جاری ساتئ او په دې باندې شکر وباسئ خدای چې زما له 100 روپۍ د الله د دین په طالب باندې ولګي جزاکم الله شابه الله دې قبول کړي جزاکم الله څومره مرګري دي د خپل وس مطابق چې کوم دی تعاون راولېږي شامسي جزاکم الله هر سړی خپل وس ته وګورئ د وس مطابق چې چاله الله ډیر وس ورکړي ډیر ورکړي او چې چاله الله لږ ورکړي لږ ورکړي خو ګورئ اوس تاسو الله ته معلوم دی موږ ته نه دی معلوم نو تاسو ته الله ته معلوم دی چا سره د زکات مت کسی ام ورکول شي ورته تاسو ټول تکلی ته معلوم دی یتیمم دی طالبم دی پدې پوښ دا ورته چې کوم دی کول شي چیرې زبدل کتاب والما شرح بدل والما پدې پوښ دا تاسو چې کوم دی د دې طالبانو سره د دې علماو سره دلته زمونږ د داوود مولوی صاحب دلته شپې مرګري کوشش کوي چې رو جماعتي په ټیم کې کله دستخان ته کینی او کور کې د کم خشخ کارا شو دی علماء لا دلته د مسافر طلبه دي د طلبه لراولېږي دا کاسه کې مې یو ټک ترکاری راولېګلا دا طالبان اخري نبی علیہ السلام تو سلام فرمای یو سړی په یو روزدار باندې رو جماعت او کو د بي رو جماعتي چې چاول رو جماعت راوړي د روزدار چې څومره د روزي نیول ثواب د دومره الله تعالی په یو ګټ بو باندې یو ګټ شربت باندې په یو ګټ لسای باندې درکې نو تاسو به چې کوم دی دا مرګري تعاون کوي د دې علماء سره د طلباء سره موږ د تاسو تدا درخواست مخې ته کې خو الله رب العزت دیو کی چې تاسو او بل خبره تدا کوم راتلون کی کال ان شاء الله العزیز د اختر نه بعد چې داخلي شروع شي په دې ناس ته ډله کې چې دا څومره کسان ناس دي هر یو دا عزم وکړي چې زه هر بچی نه عالم حافظ جوړو هر بچي ضرورت دانیم چې یو بچي هر بچي چې هر یو بچي د هر بچي په تا حق ته چې تاغه تربیت وکړي ادبوا اولادکم علی ثلاثه سالین رسول الله مبارک میں فرمای خپل بچو تدری خبره وخای نمبر 1 دته د الله د محبوب محبت وخای زمان محبت ورته وخای دریم د اهل بیت محبت ورته وخای او دریم د قران کریم تلاوت ورته وخای نو تاسو دا وایو چې هر بچی دی د دې هر بچی پتا حق ته چې تر د صحیح تربیت وکي ته دین وخای دا د اخرت تو خسته جوړ شي خو قبل فرض یو سړی وای تبه د خپل بچو هر یو بچي الله لور کی به چې د الله خوخی یو به سبق وي دو به وي درې به وي دا انتخاب به د الله وي خو ته به ورته کولاو ساتي دا نه چې به دا یو به ورکوه نو ولې په دې بل بس کې په دې بل بس کې دا بوګو ځان تسوره نه چې دا یو دی ورکو نو دی بل حق به وخی ته به خدای ته مجرم ځان جوړې ځان ته خدای ته ځان نه مجرم کې الله زما هر بچي د خپل دین لپاره قبول کړ او یک څوک دلوګي مړ شو ما پسې دی راشي چې مولوی صاحب تا راته ویلو چې بچي مدرسه کې داخل کا ما بچي مدرسه کې داخل کو دلوګي مړ شو دلوګي څوک نه مړی ښه پدې پوه شو دلوګي ادري نشته دی الله پاک به خډې را درکې بي حساب او بي کتاب به درکې مده مرد سوی ویلي ما چنن ما خام غختله نو د هر کوم چې یو قاسم راغلی وي رشل قاسم ما ته مخې ته پرتی کم از کم شل قاسم پرتی او چې هارون ته مرین کړه چې زما رو جماعت دل ترې پدې پوي کنه نو ما ته پته ده د سلور قسم قاسی خبره ده کور راغله سعد الله ته چې ویل چې رو جماعت مې دل ترې پدې پوي شو نو د سلور قسم قاسی بر دې د کورم ناس دی نو چې صرف مې دې کسانو ته ویل ارشاد دې څه ته مې چې رو جماعت مې دل ترې چې وخت تل ار یو چې به وته مونږ سب چې راوړم چې یو پهله چې مې د ماخام نه پس کله نو څه پورې مې دیش پهله صرف چیس کله نو تاسو راته وایي چې ما دیش پهله چیس کله ما خدای راکول نو څه بدل وږي مارش والله خدای وږي مارکی نو تاسو ته درخواست کوم چې یو بچي د تنه یادو هر بچي د ته یادو بیا ستا په دې بچو کې چې د الله د چا انتخاب کړو هغه به الله د دین خدمت لپاره قبلې تبه او ته دعا کې الله زما د بچي قبول
الله زما د بچي دیندار کا، الله دا تهجد گزار کا، الله دا قرآن حافظ کا، الله دا عالم ربانی کا. ته ګور استاد بچونه به الله پاک زما عزت مندو چې کم بچي د الله خو هغه انتخاب وکي، او کوستا هر یو بچي د الله خو الله به د هر بچي عالم او حافظ جوړ کی. ته ګور استاد کور ته الله پاک د خیر او د برکتونو دروازې راوړي. نبی اسلام مجلس ته صحابي راغله، ورته د الله محبوب زکار روزگار کوما، زما د بل رو راشد التتا سره ناشته د هیڅ نه کوي. نبی اسلام فرمایي شاید چې الله پاک د برکت تعالی رزق درکړي، شاید چې د برکت الله تعالی هم درکړي. د دې وجنا اختر نفس چې کوم نه داخلي کیږي، د حفظ داخلم وي، د ناظری داخلم وي، او د متوسطین والا شپږمې درجه پورې د سبقونه وي. دا تاسو الله یو مقدر کړی دا، یو چانس در کړی دی. ستا په کور خوا کې د کور روزه جمعه تراشه، مدرسې تراشه، سبق شروع کا ان شاء الله العزیز. الله رب العزت پر تلار کولاوي، الله باندې کور ته حافظ او عالم راولي. دې د پاره د درخواست تکوما چې هر یو سړی په خپل کشر نظر واچوا، کم از کم خپل بچي مدرسې ته راولېږه، او د الله نه وغواړه ان شاء الله داخلي بکیږي، خپل بچي مدرسو کې داخل کړي. چا بچي چې په دې لارو کوڅو کې اسې ګرځي، ماسپخین کې سبق وایي راویلېږه. په بچی باندې دا مور ته مو چې بازار ته لاړ شه، لوګان راوړه که چالان راوړه، لوګان بازار راوړم که چالان بازار راوړم، بچی ته سبق ته کېږي. په خپلو بچو خیر وساتئ، او دا ماحول داسې دی ګیر چاپېره اطرافو کې حالات ډېر خراب دي، د دې خپلو بچو خیر وساتئ. الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم علیه. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. کریم مولا دې څومره مرګرو چې الله په دې ختم کې شرکت وکړه، الله د هر یو مرګري شرکت په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوا. الله د ویون کې ویل قبول کا، د اوریدون کې اوریدل قبول کا، الله د ویون کې ویل قبول کا، الله د اوریدون کې اوریدل قبول کا. الله د جسه ابو زما وراره اکسیډنټ کړی دی، کریم مولا دوی ته په زولای کې خیر واچو، الله د دوی په زولای کې خیر واچو. خدای د دوی د دې زخمونو زړو الله مرهم پټي جوړ شه، الله د دوی د زخمونو زړو مرهم پټي جوړ شه، الله د دوی د زخمي زړونو مرهم پټي جوړ شه. کریم مولا په دې مجلس کې ډېر خلک ناست دي، الله سو پریشان دي، د چا کورونو کې پریشانای دي، الله بیماران دي، نارینه دي، زنانه دي. الله د دې پاک کتاب د قرآن مقدس په توفیل باندې خدای دعا سوال کو. الله موږ سوالګر یو خدای، موږ فقیران یو خدای. خدای دا خو تا راته ویل چې ادعوني استجب لكم، تیرا نه غواړه زه به قبول کړم. الله موږ نن غوښتلو لراغلی خدای، الله موږ غوښتلو لراغلی خدای، الله دې کور ته راغلی، ستا کور ته راغلی خدای، غوښتلو لراغلی خدای. خیر مارانی والله خیر مارانی سوالګری و اما السائل فلا تنهر. خدای ته سائل بنه راټیک، الله ته سائل بنه راټیک، الله سوالګری بنه راټیک. الله موږ سوالګری راغلی خدای، موږ مراټه، الله موږ مراټه، الله موږ مراټه، الله موږ د خپل در نه بې نوا نه کړي، الله موږ د خپل در نه ونه شړي، الله موږ د خپل در نه مایوسه نه کړي. خدای موږ د خپل در نه مایوسه کوه، الله موږ نه امید نه کړي. الله زموږ په کټګورونو کې خیر واچوه، الله بیمارانو ته صحت ورکا، الله سوکورکتی را پیدا کا، الله ورکشي مرګري راولا، الله خپل کورونو ته راولا. الله دغه مین د زړونو ته وګور، الله دغه خويند د زړونو ته وګور، الله دغه وړو بچو زړونو ته وګور، الله ورکشي مرګري خپل کورونو ته راولا. الله قیدین رحاکا، الله قیدین رحاکا، الله د علماء حفاظت وکا، الله د مساجد او مراکز او خانقاهونو حفاظت وکا، الله د ټولي محلي حفاظت وکا. اے کریم مولا زمونږ بچي د قران حافظان کا، الله علماء ربانین کا، الله خپل محبوبین مقربین مخلصین شاکرین قانتین بندگان جوړ کا. یا الله څوک چې مړ شوی دنیا نه تللی دی، الله د دې محلي خدای قبرونه د جنت باغچې جوړې کا، الله پسمندگان ته صبر جمیل ورکا، بالخصوص د دې مسجد مبانی د دې مدرسې بانی مبانی الله دا قبر د جنت باغچه وګرځوا. الله بچي خدایا دا خیر او برکتونه په بچو کې خود لکا. رب کریم سمره پریشانه دی، الله یو پریشانه ته معلومه ده، الله هغه پریشانه ختم کا، الله پریشانه ختم کا، الله مالی جانی پریشانه ختم کا. خدای په کوم ځای کې چې ختی دی خدای دا غزه نه روباسا، الله د کور اندرونی بارونی خدای سمره پریشانه دی ټول ختم کا. اے کریم
کریم مولا زمونږ بچی خپل در دین د خدمت لپاره قبول کا الله زمونږ نارینم قبول کا الله زمونږ زنانم قبول کا الله ماشومانم قبول کا الله زمونږ ځوانانم قبول کا الله زمونږ مشرانم قبول کا الله زمونږ کشرانم قبول کا الله زمونږ سپینګریم قبول کا الله دې مدرسې معاونین قبول کا ربا یو روپے خدای توخه د آخرت وګرځي کم مسافر دی پریشان حال دی الله دا وی پریشانای ختم کا د چا په کاروبارونو کې رکاوټونه دی الله اگر رکاوټونه ختم کا الله سوق خدای د چا پیسې ګیری دی خدای کپیلانو سره دی په بار ملک کې مسافر دی الله دا وی زونه نرم کا ورته خدایا الله دغه کپیلانو زونه ورته نرم کا الله دغه مظلومان خدای زمونږ د مدرسې طالبانو خدایا ارتباطات نه ساته ولاړو تلاوت وکاو خدایا په دې مصلب ولاړو د قران تلاوت وکاو الله ستاره کلام آیاتونه به ویلي الله نن خدای د دې محالات او مجبورۍ د وجه نه خدایا په بار ملکونو کې مسافرۍ کوي ربا ته حفاظت فرمای الله ته حفاظت فرمای الله په سفر کې دا وی حفاظت فرمای الله هزار کې دې عزتونو د ابروګانو د کورونو حفاظت فرمای الله د نارینو زنانو حفاظت فرمای الله اے کریم مولا زمونږ دې محلي سمره مسافر دې بالخصوص بالعموم سمره مسافر دې الله مونږ سره ډیر مسافر رابطي کوي الله روز د ورځې کې خدایا د شپې رابطي کوي الله دغه ټول مسافر خدای دنیا او آخرت خسته کی الله دنیا او آخرت خسته کی الله هر قسم رکاوټونه ورته خدایا اگر رکاوټونه ختم کا الله رکاوټونه ختم کا الله پریشانه ختم کا د چا کار روزگار نشته پاکیزه کار روزگاری نصیب وګرځوا الله سو خدای به روزگار دی حلال پاکیزه روزگاری نصیب کا سو به اولاد دی اولاد صالح نصیب کا الله د چا په کورونو کې مشکلات دي کورونو حل کا الله د چا په بازارونو کې مشکلات دي بازارونو کې حل کا خدای زمونږ د پاکستان او د افغانستان چې دا کم خدای کشالي روان دي الله خدای غیر مونږ ته ګوري خان دی را پورې الله مونږ خو د یو کلمې مسلمانان رونه والله د یوې چې به پښتانه مسلمانان وي والله زمونږ په مابین کې خدای دا نفرت چاواچو الله دا نفرت په محبت بدل ک الله دا نفرت په محبت باندې بدل ک الله دا نفرت په محبت باندې بدل ک الله دا دشمنی په دوستو باندې بدل ک الله زمونږ د مسلمانانو په حال رحم وکا الله زمونږ د مسلمانانو په حال رحم وکا خدای زمونږ د کورونو د ماشومانو چغې دی واورې دی الله زمونږ د پښتنو خويندو چغې دی واورې دی الله د ماشومانو د میندو په غیږو کې لتی سیکلې الله د وړو ماشومانو غوخه بوټي دی پوتونو کې زړن دي سیکلې الله دا د رسول الله امت دی الله د رسول الله د امت په حال رحم وک الله زمونږ په دې ملک امن راول الله خوشحالي راول یا الله دا دردونه په خو یا الله پر راحت باندې بدل ک الله دا تکلیفونه په سکون باندې بدل ک الله دا خفګانونه په خوشالو باندې بدل ک الله زمونږ واړو غټ ګناونه معاف ک الله د تیریو درنا ګناونه معاف ک الله د خزانه د بهار ګناونه معاف ک الله قدیم او جدید ګناونه معاف ک الله د تیریو درنا ګناونه معاف ک الله د یخنیو د ګرمۍ ګناونه معاف ک الله صحرا او د آبادی ګناونه معاف ک الله ځان له اجتماعي ګناونه معاف ک یا الله الله د دې امت په حال رحم وک یا الله د استاد محبوب امت الله د استاد محبوب امت الله د استاد محبوب امت الله د دې محبوب علی السلام د امت په حال رحم وک یا الله زمون ماشومان او در دې الله زمون خويند مې دی وجړېدل الله په ساراګانو کې خدای خويند مې د شپې وکړل الله ماشومانم ټوټه شو الله نوجوانانم ټوټه شو الله جمعتونم خدای اونړېدل الله دې مسلمانانو وخت د جمعات په چت پسې ون قتل الله اے کریم مولا دې امت په حال رحم وک الله دې ملک امن راولا الله خوشحالي راولا الله پاکانو نیکانو دیندار استانه یرو دین کې مشران را نصیب ک الله د دې دین حکمرانانو نجات راکې یا الله زمون په ملک اسلامي نظام راولا یا الله چې ته په خپکیږي خدایا هغه سيزون موږ له حفاظت راکې الله زمون والدین تر سکون او د اطمینان د خوشاله دراز ژوندۍ نورو صحت او د کامل ایمان سره نصیب وګرځوي یا الله زمون څومره مرګري دي متعلقین دي الله دې مدرسې طلبات دي استادان دي الله دې ټول د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کا الله د دې ضرورتونو د غیب خزانونو پوره کا الله زمون ضرورتونو د غیب خزانونو پوره کا یا الله نور را سره استشتا صرف ستادر ته کچکول نیول الله راضي الله اے کریم مولا مدرسې لمزم کاغذ ته الله دا قسم کې تنظیم تو کزر تر زر خدایا الله د کوم خلکو سچ مواسي تر اغل تی پیجنې خدایا دا وی زړه کې خپل یا رواچو یا الله دا وی زړه کې خپل یا رواچو یا الله دغه پیسو تنظیم وک الله دغه مدرسې ته خلق متوجه ک یا الله د خلکو زړه دل دماغ ورته متوجه ک یا الله تو تر خلکو زړه متوجه ک الله د خلکو دماغ کې دا خبره واچو یا الله دغه مدرسې د زمکه د پیسو تنظیم زر تر زر وک یا الله د دنیا د شرم نه مساتا د اخرت د شرم نه مساتا اے کریم مولا دغه
مدرسې د آبادولو انتظام وکا الله راتلونکي کال خدایا د دې لپاره څومره ضرورت دي الله تی پوره کا الله خډر طالبان راوسته ک الله چې دا طالبان په دغه ځمکه کې ناس دي خدایا ستاسو د دین تلاوت ستاسو د قران تلاوت کې الله ستاسو د حضور په سنت باندې ځان مزین کې الله ته څومره خوشاله کې الله دا واړو ماشومان په لاس کې چې سپاری خدای ته ورته ګوري څومره خوشاله کې الله دا طالبان چې تا سر په سجده کې دی الله ته څومره خوشاله کې ربا الله دغه خوشاله ستاسو خوشاله د پاره یا الله دغه مرکز ته وجود ورک الله دا قبول ک الله دا قبول ک الله او استادان قبول ک الله شاګردان قبول ک الله دا مؤمنین قبول ک الله الله دې په سپیرو لګي د خدای د دینه پس منشر به الله ډیر خلک به زمونږ د ناکامۍ انتظار کوي الله الله ناکام هم نه کی خدایا خدای ناکام هم نه کی الله د دنیا د ذلت نه مسات الله د آخرت د ذلت نه مسات یا الله موږ بل چل ناراضي الله بل دروازه راته د معلوم الله الله ول ورته نه معلوم الله بل درته نه معلوم الله ستا درته معلوم دی الله الله ته ما نو غواړه ودعوني استجب لكم الله دا خدای ویل دی الله ما نه غواړه ففروا الى الله بما طرف تراشه الله موږ تعالی راځي خدایا تعالی غواړو الله الله تعالی غواړو خدای انتظام ورته وک الله یا کریم مولا انتظام وک الله الله انتظام ورته وک یا الله الله استادانو خدای څومره ضرورت دي پوره ک الله دې ټولي محلي د نارینه او زنانو خدایا چې دې مدرسې سے محبت ساتل الله دې طالبان له روټي ور کړی دی الله ترګاری ور کړی الله دې د کورونو د خیر او د برکت نه ډک الله زمونږ سپورې استخي برداشت کړی الله زمونږ سخت جملې برداشت کړی الله الله دې په زندګو کې کورونو کې اولادونو کې الله ژوند کې صحت کې کاروبار کې رزق کې اولاد کې برکت واچوي الله اے کریم مولا اے کریم مولا اے کریم مولا تعالی راغلی خدایا ستا در تراغلی خدایا ته انتم الفقراء خدای ته موږ ته فقیران هم راته ویم غواړه الله او خدای ته سائل بر ټیم نه ستا محبوب وي چې څوک الله تعالی عزت کې الله ته سړي الله له حیا ورزي الله ستاره د حیا واسطه الله ستاره ربوبیت واسطه الله ستاره کریمانه شان واسطه الله موږ د بندګانو د در نبی نیاز ک الله خدای کچکول چې ونی څه د بند درته الله څوک را پوری خان دی خدای څوک را پسې ملند کی خدای څوک را تارام خور وي خدای څوک را پسې خنداو کی الله ستاره کی ولاړ خدای کچکولم نیول الله سلام په دې خلکو بیزت کی الله ولم په دې خلکو رسوا کی الله اے الله در سوینم بچکا الله انتظام تو کا الله انتظام تو کا یا الله دا کم مرګري چې لګې دي الله زمونږ دی مدرسې کې کار شروع کړي ربا دا وی په کورونو کې برکت واچوا اولادونو کې برکت واچوا الله رزق کې برکت واچوا الله مال او جان کې برکت واچوا الله د عزت او د ابرو صدرونه په واچوا یا الله دا وی په ژوند کې برکت واچوا ځانو کې برکت واچوا کاروبار کې برکت واچوا الله سو پر رکاوټونه چې الله غره رکاوټونه ختم ک الله هغه رکاوټونه ختم ک الله دغه بد تدبیرونه جوړول ولا دا وی تدبیرونه کې هغه ناکام ک یا الله او په دغه بد تدبیرونه کې ناکام ک یا رب الله هغه د مرګ خدایا چې دا د قلا کار شروع کړي رب الله دې ک قلب دې ګلکار له مزدور له پیسې را لګي الله چا ګټر را لګلې چا خفتر را لګلې الله دې طالبانو تک کړه استادانو تک کړه خدای پټ کې به پسر والله دا خو استاد محمد رسول الله وارثانو الله دې بټو کې ګرځیدل استاد دین د پاره سوال کو الله دا خو هغه طالبانو چې دوی کولاند پرشتي وزري خوري الله دا طالبان بلال دې بټو کې ګرځیدل خدای د خلکو سپور استغي برداشت کړي الله هغه خلکو چې چا ور سره تعاون کړي الله مالی جاني تعاون کړي الله مونږ ته میټیریل را کړی الله کوم له نقد پیسې را کړی الله یو تاسو معلوم دی الله یو تاسو معلوم دی الله یو تاسو معلوم دی الله چا چې راته تندې ګونځي کړي غم تاسو معلوم دی خدایا الله چا چې اسبي سو خدایا په موږ په زبان درازي کړي دا غم ته معلوم دی الله دا جبم د معلوم دی الله دا وی دماغم ته معلوم دی الله دا وی زړم ته معلوم دی الله یو د معلوم دی کو چا خ کړي دی خدایا ته معلوم دی کو چا بد کړي معلوم دی خدایا کو چا خ ویل دی ته معلوم دی الله کو چا بد ویل دی ته معلوم دی الله اے کریم مولا زدانه د محمد رسول الله امت الله ټول په حال رحم وکي الله ټول په حال رحم وکي الله اے کریم مولا د بد والا خدای دا بد په خو بدل ک الله دا په خو بدل ک الله تی کول شي الله رحیم ذات الله کریم ذات الله رؤوف ذات الله اے کریم مولا خصوصا دغه مرګري چې لګي دی خدای دا درې دوه میاشتې وشول الله چې زمونږ په دې مدرسې په قلای کار شروع کړي ربا دا وی د نارینه زنانه
زنانو خدای حلال او پاکیزه دومره پراخ رزق ورکا خدای چې دا وی نسلونه نشي ختمول الله پښمارونو باندې ستړي شي الله اے کریم مولا کم مرګري چې ورته رکاوټ چې الله اگر رکاوټونه ولا ناکام ک الله نا مراد ک یا الله دغه مرګرو په ژوند کې اولادونو کې برکت واچو یا الله او اے الله د کور د سپینګرو د مشرانو د کشرانو د نارینو د زنانو د عزتونو د ابروګانو د جانونو د مالونو حفاظت وکي الله اے الله موږ سره بدلی نشته خدای جملې را سره نشته خدای چې موږ دا وی شکریا ادا کو خدای ستاسو پاره کړی د الله د خپل آخرت د پاره کړی خدای اعتماد په موږ کړی الله بروسه موږ باندې کړی د الله اے کریم مولا زموږ په یو ټلیفون باندې خدای الله موږ ته خدای د دغه مدرسې لپاره خدمت کوي الله دغه یو روپۍ قبول کړه الله الله دې په بدله کې خدای یو په کروڑو ورک الله یو په عربونو باندې ورک یا الله کور کې خوشحالي راولې الله بچو کې خوش علما پیدا کړه الله حافظان پیدا کړه الله الله زموږ ټول ناراضي شي الله د دعا غوښتو چل ناراضي الله ستا محبوب د امت لپاره خیر غوښتي الله هغه ټول خیر نصیب وګرځوي یا الله د کوم شرون نعمان غوښتي یا الله دا ټول شرون موږ لامان راکړي یا الله اخر کې به سوال کو الله د رسول الله امت الله الله دا امت ټوټه ټوټه شو الله د ماشومان ټوټه ټوټه شو الله زموږ د خويند مند خدای نو پټي تار تار شو الله زموږ د دې امت د رسول الله کورونه دری جوړ شو یا الله بازار نه مدري جوړ شو یا الله بس من ګناګار خدای کو تعالی راغلی الله ستانه علاوه رتبل درد نه معلوم الله زموږ د سایه قبول ک الله دې ماشومان د چې قبول ک الله الله دې خويند مند د کې قبول ک الله دغه بوډا پلار او کې قبول ک الله دغه بوډا ګانو مند او کې قبول ک الله دې ملک امن دا ولا مسلمان د مسلمان خیر خوا ک یا الله مسلمان د مسلمان خیر خوا ک یا الله د بیت الله دې توافونه بار بار نصیب وګرځوا دروازه هر سلامونه نصیب وګرځوا اے کریم مولا د پریشان حال پریشانای ختم ک یا الله اے کریم مولا امت دې ودب دې الله الله امت دې ودب دې الله ته تسلیم خبر شو یا الله ته کوم پیشوم خبر شو یا الله ته رسول الله امت الله ټوټه ټوټه شو الله خويند مې سرتور شو یا الله يهود المن د خويندو د مېندو د بچونو کمیسو پرته بیستلوس لګړې ودرول یا الله د پلار او د مور په وړاندې د بچو عزتونه لوټ شو الله اے کریم مولا ته د مېندو نصیحت محبت کوونکی ذات الله د مور په وړاندې د بچی د سوق سپیړو باسي خدایا الله د مور د سره نوزي الله ته د مېندو نصیحت محبت کوونکی ذات الله دی امت باندې خدای داسې خدای ته موږ نه مرور شي الله ته موږ نه نشو مرور الله چې زمونږ ماشومان د چغې وای خدایا الله زمونږ بوډاګان د چغې وای الله زمونږ ځوانان د چغې وای الله زمونږ تورسرې د چغې وای الله ستا خدای منو الله ستا ربوبیت منو الله ستا بڑائی منو الله ستا طاقت منو الله من پکران خدایا الله مونږ چې چل سور ور سره واسي تراشي الله دا در تلاش سر ورته کیدو الله هغه سور ور چې وګوري خدایا دې مظلوم ځان ته مظلوم وي الله دې کمزوري ځان ته کمزوري ویل الله هغه منظور او ظالم خدایا هغه جابر خدایا خپل جبر ختم کی الله خپل ظلم ختم کی الله ته رحیم ذات الله اے الله دې امت په حال رحم وکا د رمضان دی ویښ ته وګور الله د محمد رسول الله د مشبان د امتین د کریکو ته وګور الله غیر چاپی رو بل د مسلمان بچي په کې سودي الله تمنګ د مسلمانانو د خويندلو بچي په کې سودي دی الله بس کا الله امت په حال رحم وکا الله دې ټول امت ته خیر نصیب وګرځوا الله دې امت ته خیر نصیب وګرځوا الله زموږ سپینګرو ته وګور الله زموږ بډاګانو ته وګور الله الله د سپینو ډکو نه خدای حیا درسي الله د سپینګری پلار پوړان چې د بچي ځوان ځلمي لاش پروت خدایا الله دا بچي پته نه لګي چې په څو ظلم کې د دنیا نه لاړې الله اے الله دا چې سپینګری ته دې سپینو ډکو خاطر وک الله دا چې بډاګانو د سپینو ډکو خاطر وک الله دې مشبان یتیمانانو د کیکو خاطر وک الله بس که امت باندې رحم وک الله الله دې امت باندې رحم وک الله زموږ دې ملک امن راولا الله خوشالي راولا الله د دردونو په تکلیفونو خدای پر راحت او سکون باندې بدل کا الله د قرآن ختم وکړه خدای دا استاد کلام د ختم وکړه الله ستا محبوب فرمای اوه زره پرشتي راغلي الله پیته زره پرشتي راغلي الله ستا د رښتونی ګل پرشتو واسطه درکو الله الله د امت په حال رحم وکا الله موږ نه راضي شه الله زموږ ګناګار معاف کا الله په موږ د حیا او د عزت صدرونه واچو الله پرده رانه لري نه کی الله
کو پردہ دی راله لري کړه خلک بم په کانو باندې ولي الله الله د ستاریت دا پردہ دی برقرار او ساته الله د ستاریت دا پردہ دی برقرار او ساته الله د ستاریت دا پردہ دی برقرار او ساته الله زمون زونه خالد خدایا دا د خپل محبت نه ډکا الله کو تی د محبت نه ډکه خدایا به خدای دې کور ته بل شکر راځي الله الله من مجبور یو خدایا من کمزور یو خدایا الله سبحانه سدید الله نو محمد ابن قاسم است الله نو عمر ابن الخطاب است یا الله نو حضرت فاطمه ته چې کټکول ته ونی سي الله نو حسن او حسین است یا الله نو محمد رسول الله است خدایا دې امت دا ګناګار کټکولونه قبول ک الله دا ګناګار کټکولونه قبول ک الله تاسو کټکول د ګناګارم قبول دی الله تاسو خو دې امت کټکولونه خو دی الله مون ټول راغلی خدای سپینګری مشتا نوجوانان مشتا مشران مشتا کشران مشتا الله حافظان مشتا علماء مشتا بری مجلس کې ناس دی خدای چا کټکول خو به دې کوي خدای دا ټول خو بدرت کې الله دا ټول بدرت کې الله الله دې چا کټکول قبول ک الله د امت خیر فیصله وک الله زمون ناراضه شه الله زمون ناراضه شه ایا الله د دعا غوښتو چل ناراضي ستانه هفته محبوب د امت لپاره خیر غوښتي الله هغه ټول خیر نصیب وګرځوي یا الله کوم شرون امان غوښتي الله هغه ټول شرون موږ امان راکړي یا الله الله زمون د طالب خدای عبد الله شاه صحت کامله نصیب کړي یا الله څومره بیماران دي خدای دې محلي دي بار دي الله صحت کامله عاجله دائمه مستمره نصیب وګرځوي یا الله خیر خاتمه بالایمان کړي یا الله وجب مسلم دا کلمه لا اله الا الله